د بابر اعظم پلار اخر د خپل زوی بابر اعظم د پاره ټول مخالفینو بس ټویټ کړی دی. تاسو ته معلومه چې بابر اعظم خلاف سکریکټرز هم دي، صحافیان هم دي چې په میډیا باندې ډیر زیات اکټیو دی. وی غواړي چې بابر اعظم بيخي د پاکستان ټیم نه ختم کی، T20 سکه چې ون ډے اور ټیسټ نه هم د بابر اعظم نوم او نشان ختم کی. پیټ صحافیان لګیا شوی دي بابر اعظم پسې ولک ټایم نه ډیر ټایم شو. کله چې بابر اعظم کراچي کینګ ټیم پرې خو دی هغه داسې بابر اعظم پسې دغه یو ټوله لګیدلې ده او د بابر اعظم خلاف ټویټ یا د بابر اعظم پرفارمنس باندې اکثر سوالات چتای. د پاکستان ټیم کې یو بابر اعظم خو نه دی، لس نور هم کلاړیان دي. خیر د بابر اعظم پلار څه ویلي دي؟ بابر اعظم پلار ټول مخالفینو ته ویلي دي چې تاسو لکه دغه کلاړیان یاد کړی دي، هغه کلاړیان چې کم د بابر اعظم خلاف خبرې کوي. ایله ویلي چې تاسو د پاکستان د پاره څه کړی، څه پرفارمنس مور کړی، څه توره مو کړی ده د پاکستان د پاره چې تاسو نن بابر اعظم پسې خبرې کوي. او روان نېشنل T20 کپ ته دی کې بابر اعظم خ پرفارمنس کوي، PSL کې به پرفارمنس کوي او واپس پر پاکستان د T20 ټیم حصہ جوړ شي. دا بابر اعظم پلار دا ټویټ هله کړه کله چې بابر اعظم د نیوزیلند خلاف T20 ټیم نه ډراپ کړل شو. په دې وجه باندې تاسو ته معلومه احمد شهزاد شو، شعیب جټ شو، محمد حفیظ شو، ډیر داسې کلاړیان بابر اعظم پسې خبرې کوي چې خپل سن دي کړي، ای خپل د پاکستان د لپاره سرویسز نشته. ابرو د په یو انټرویو کې احمد شهزاد نه تاسو چې تا د انډیا خلاف کله سنچري کړی چې بابر اعظم پسې خبرې کوي، تاسو لور وای ICC ایونت کړی، تاسو پرفارمنس کړی، بیا وسره جواب نو جی. تاسو سره لري کمنټ ضرور وکړئ.